زما په خیال په دې 400 کې په دې صوبه کې زما په خیال دوی د 48,000 له زیات ټیچران برتی کړل. اوس هم زما په خیال اشتهار راغلی دی او بل غټه خبره ده چې ټول په میرټ NTS باندې شي. یو غریب له غریب سړی چې په معیار پوره او په خپل میرټ باندې پوره نو هغه ته زما او د MNA او د MPA او د بل زورور سړي د شپارس ضرورت نو. هغه په هغې باندې په خپل کارکردګۍ باندې په خپل هغې تعلیم په هغې بیسس باندې هغه ته هغه نوکري میلاو شوې ده. نو دغه شانتې نور هم ډېرې زیاتې اصلاحات دي چې کوم دوی کړي دي. لکه کرپشن به زه دا ووایم چې دوی ډېر زیات کم دغه ته راوست. زه به دا ونه وایم چې ختم دی مکمل، ځکه کرپشن په جاپان په شان د ملک کې شته، امریکې انګلینډ کې کرپشن شته، دا نه چلته نشته. نو زمونږ د ملک کې زه به دا کویم دا به دروغجن بشم چې یاره کرپشن دی حکومت مکمل ختم کو، خو زه به دا ووایم چې هغه ډېر ښکته یې راوست. څنګه چې په تیر شوي حکومتونو کې موږ به یو خبره کوله چې بربند کرپشن و، هغه شیز نشته. دغه شانتې زه په پولیس د برتۍ خبره به کوم چې هغه هم په میرټ باندې NTS باندې پولیس کې برتۍ او پولیس چې دی نو هغې کې هغه غیر سیاسي یې کړ. مخکې به زما په وینا د بل په وینا به کسان پکې شو، هغوی به په پوسټونو لګېدلي وو، موږ به SHO راوستو، DSP به هم راوستو، هغه باندې به د خپل خوښې کارونه کول. نو دغه شانتې موږ به خپل خلک ورته حواله کړو چې دوی ته به څه نه وی، دوی ځای کې به چاپه نه وخې، دوی ته به دغه نه کوې. الحمدلله په دې حکومتونو کې په دې حکومت کې هغه خبره نشته. دغه شانتې که زه تاسو ته را سلسله شروع کوم، یو ډېرې زیاتې خبرې دي چې کوم دوی دغه کړي دي، خو بیا هم زه تاسو ملګرو ته خواست کوم چې اوس بیا الیکشن را روان دی. اوس به بیا څنګه چې ما تاسو ته وایي چې کومه پارټي م راځي هغه به تاسو ته خپل منشور ږدي، هغوی به تاسو ته وایي چې دا هغه ډېرې خشته خبرې، هغه ډېرې خوږې خبرې. خو تاسو ورونو زه تاسو ته را خواست کوم چې تاسو راویښ شئ. تاسو هغوی ته ووایئ چې یاره ستاسو مخکې کم خلکو حکومتونه کړي، تاسو د هغې کارکردګي موږ ته وښایئ. تاسو د دې حکومت کې چې کومې کارنامې د حکومت کړي، تاسو ولې هغه نه شوې کولی؟ په دې 400 هسپتال کې زه درته دا قسمین خبره کوم چې د نیمې نه زیات ډاکټران پکې کم وو. هغه وخت کې چې موږ وزیر الله صاحب ته ووایې نو هغه به دا هم درته دروغ به وایي که زه وایم چې هغه پکې څه قدم نه اوچت کړی. هغه به یو کس 2-3 را ټرانسفر کړل، نو بیا به هغه چې هفته به تېره شوه به واپس تلو. موږ به هغوی ته وایي چې یاره چې دا څنګه چل دی تاسو دغه هغه وایي چې کوم سړی ټرانسفر کړو هغه واپس لاړ شي، استعفا ورکړي، وایي چې موږ نوکري نه کوو، نو موږ مجبورا واپس راولو. دې حکومت دا کارنامه ده. دلته کېدای شي څوک د هسپتال ملګري پکې ناست وي، زه درته یقینا خبره کوم چې نیم په نیمه چې کوم هغه کمې و د ډاکټرانو هغه هم مکمل کړو او 80 ډاکټران یې پرې پاسه رالیږلي. نو دا د ستاسو لپاره ناظم صاحب خبره وکړه چې یاره قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی، نو زما خپل دا ایمان دی، زما ایمان دی د خلکو خدمت وشي، د خلکو سره ښېګړه وشي. نو هغې لپاره که څوک MNA ته ودرېږي MNA ته به ودرېږو انشاءالله، او که MPA ته م ودرېږي MPA ته به ودرو. دا چا پورې لیکلي شوي نه دي چې یاره دا سیټ د MNA فلانې دی او دا سیټ د MPA فلاني لپاره دی. دا ټولو زه وایم د ستاسو ملګرو هم حق دی. که تاسو کې یو داسې سړی چې یاره هغه ډېر دپاره دی سیټ دپاره موضوع وي، د MPA توپ دپاره موضوع وي، د MNA توپ دپاره موضوع وي، زه تاسو ته هم خواست کوم چې تاسو هم درخواست ورکړئ. ځکه چې دا مشري چې ده دا ما پورې تړلې نه ده یا بل سړي پورې تړلې نه ده، دا ستاسو په کار ده، دا زموږ د ټولو لپاره ده. موږ ټول به تاسو به خلک خوښوئ چې یار دا سړی ماله مشر کې، زه به نه خوښوم چې یاره ما مشر کې، دا به تاسو خلک خوښوئ چې یاره موږ کوم سړی مشر غواړو. څنګه چې ناظم صاحب خبره وکړه PTI حکومت کې او د PTI پارټۍ کې به زه دا خبره وکړم چې دا زیات تر زه به دا ووایم چېرې نوجوانان پکې زیات دي، مشران هم پکې شته، مشر کاکا پکې ناست دی، خو بې ادبي معاف د دغه لپاره وایم چې کشر سړي جذبه زیاته وي، هغه منډه زیاته والی شي، هغه تاسو لپاره هر ځای ته ځان رسوي. نو زه به دقه شانتې ملګرو ته خواست کوم چې دا کشران چې دي تاسو راپاسئ،
تاسو کلی په کلی وګرځئ، کور په کور وګرځئ او د دې خپلې پارټۍ لپاره هلې ځلې شروع کړئ. او د مشرانو ته به دا خواست کوم چې پر خپل کشرانو باندې د شفقت لاس کېږدئ، دوی له اجازت ورکړئ د دې خبرې او دوی ته دواګانې وکړئ چې دوی پر خپل مشن کې کامیاب شي. دا د دوی کامیابي نه ده، د ستاسو کامیابي ده. او زه درته حقیقت خبره کوم چیرې راتلونکي دور چې دی هغه هم د دې پی ټی آی دی، خو صرف که تاسو ملګري اوده پاتې نه شوئ راپاسېدئ، خپل همت هم وکړو. نه دې پارټۍ کې د ټوپکمارو زور شته، نه پکې د خانانو زور شته، نه پکې د نوابانو زور شته، دې کې صرف د ستاسو زور دی. خو تاسو چې په خپل زور پیښ شئ، وایي اس چې دی هغه به د قیامت پر ورځ په خپل زور باندې پیږي. او تاسو ته خدای پاک ډېر وخت ته خپل زور هغه درښیي، خو اوس که تاسو په خپل هغې زور باندې پیښ شئ. زه تاسو ملګرو ته بیا دغه خواست کوم چې ځان له مشران خوښ کړئ، داسې مشران خوښ کړئ چې سهار له تاسو تپوس کولی شي، داسې مشران خوښ کړئ چې سهار له تاسو ورځئ چې هغه تاسو ته موجود ناست دي، داسې مشران خوښ کړئ چې تاسو ترې خپل کار تپوس کولی شئ، د خپل حق تپوس ته کولی شئ. دغه یو څو خبرې وې چې ما تاسو سره وکړې، کیدای شي څه پکې زیاتې خبره شي، د هغې لپاره معافي. ظاهر شاه بھائی ته یو ځل بیا مبارکي په دې دغه باندې سروس سټیشن باندې. او کاروبار چرځی کې دا د آبادۍ دی د ملک، نو که دغه شانتي نورم خدای دې دلم ترقي ورکړي او خدای زموږ د نور ټول ملګرو لم وس ورکړي چې دغه شانتي کامیاب شي دا ټول خلک. او هر یو سړی چې په خپل خپو باندې ودرېږي، خپل مور پلار لا، خپل بچو لا، خپل د حلالو رزق وکړي. یو خبره پکې راته اخره کې کوم ماته رایاده شوه، یو د حلالو پورې خبره کوم چې کله دا حکومت نوی جوړ شو، نو دې زما په خیال شپږ اتم میاشتې به شوې وې. موږ پېښور ته حیات آباد ته تلو، هغه وخت کې که تاسو د سړکونو منځ کې کتلو نه دوی دا اونې لګولې وې او دا چمندونه وو، نو هغې کې زموږ د کلي یو کس مطلب د دې چارسرې پړانګ چارسرې و، نو هغه موږ پېژنده او داسې زه به دا ووایم 50-55 سال عمر به و. نو هغه ته موږ وویل کاکا ته څه کوې دلته د هغې بوټو کې دغه مغه کو ګوتې پکې والې چې څه دغه ته کار حواله و هغې پکې کو. نو هغه ما ته وی چې یاره اول خو یې د پی ټی آی حکومت پسې ښه بدې ردې ووې او بیا یې کنځل وینا هم ورته وکړه د دې مشرانو ته د دغه ته. وایي زما جي 15 کاله نو د نوکرۍ وشو. دغه سړي دا خبره لږ وره، هغه وایي زما 15 کاله د نوکرۍ وشو او وایي زه اوسه پورې ما چېرته کار نو کړی او د حکومت دغه پسې به بدې ردې وویل. دوی وایي زه دا د مالیتوب ته کېنولم، وایي دا د دوی حل دی. نو که تاسو سوچ وکئ که نه چې دې سړي 15 کاله حرامه خوړې دی، دې چې څه لپاره نوکر د هغه نوکري نه کوره، دې کور کې ناست د تنخواګانې اخیستې او دې حکومت هغه حرام چې دی هغه یې وله حلال کړو. دې حکومت چې دی استادان چې کوم استادان به بار ګرځېدل هغه سکولونو ته واپس ولېږل چې یاره تاسو په کورونو تنخواګانې نه اخلئ. نو دا د دې حکومت کارنامه ده او دا ستاسو په زور باندې به کېږي چې تاسو همدغه شانتې کسان رامخکې کړئ چې یاره د ستاسو د حق دپاره ودرېږي او ستاسو له ستاسو حق راوړي. ډېره مهرباني، ډېره شکریه، ډېر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ظاهر شاه نوم دی او شاه انصاف پراپرټۍ په نوم یې زه پراپرټۍ کار کوم او دا شاه انصاف په نوم باندې سروس سټیشن موږ کولی وکړو. په دې کې خو لومبې خلکو ته لکه دا دغې عامې سروس سټیشن چې کوم دي ډېرې زیاتې کمې دي، وړې دي، ایریا ورسره ډېره کمه ده. موږ چې کم دا وکړو دې سره موږ ایریا زیاته کړې، پارکینګ موږ سره دې کې موجود دی، خو زیات پارکینګ کم پارکینګ نه. بل دلته موږ ته غټه مسله د بجلۍ ده. د بجلۍ چې کوم دی دې کې موږ هر یو شي سره خپل جنریټر لګولی دی، کو هغه د هوا دغې، کو هغه د شیمپو دغې، کو هغه چې کوم دی د جیک د اوچتولي نه یې کې موږ چې کوم دی جنریټر سیسټم لګولی دی. او بل موږ دې کې اهم کار دا کړی دی چې نور سروس سټیشنو باندې موږ وزټ وکړو، هغه موقع ته پای کې چې کومې ګیلې شکوې کولې هغه ګیلې ختمې کړي دي موږ د دې په خپل دغه سره. د هغې نه علاوه بیا موږ خپل بورډ دلته وزن کړی دی او خپل موبایل نمبر هم پکې لیکلی دی. په
خپل زه موجود یم چې کم ډرایور ته کم مالک ته پکې څه ګیله راځي نو په هغه سات موږ ته شکایت کولی شي او موږ هغه چې کم دی ګیله دا وی ختمولی شو جی موږ سره پریشر د پاره چې کم دی ام یو جدید جنریټر چې کم دا دغه نه راغلی د جاپان د ټیکنالوژي دا وسه چې کم دی کم د شیمپو دا زک چې موږ څه توایو دغه د پاره چې کم ټینکې دغه کړی دغه په نور سټیشنو کې نشته زموږ دی کې هغه موږ ته دی کې لوټ کړی دا په یو ټیم باندې موږ سره سلور گاډو زیشته او دا پینځم چې کوم دی موږ دلته کې د باډي واش وغیرہ هغه موږ دې کې کولی شو چې ان شاء الله 24 غنټه سرویس ته ان شاء الله چې موږ کوشش کوو به سٹارټ ته چې دوه شپه چلیږي کو بیا مزید نږدې موږ سره علاقې کې دا کچره جوړی شي وی نور د الهد هسپتال وغیرہ دی کنه رش په زیاتی نه په جمع ان شاء الله چې موږ ټیم زیاتو او خلکو چې څه قسم ډیماند دي هغه موږ پورا کوو بهر حال موږ ملګرو دا مشوره کړی چې په نورو کې 300 روپے ریټ ته یا 250 روپے ریټ ته خو په حال موږ د 200 روپے ان شاء الله چې ګاډي سرویس ته باخلو هغه دونه بکو چې بس صرف د عمله او دغه به چلیږي نور لا په موږ د ګټ یا دغه داسې امکان دی نشته دا سوچ هم نه لري موږ وایو چې بس صرف د عوامو ته سہولتي ان شاء الله موږ ټول ډرایوران حضرات یا کم مالکان ډرایور ته موږ دا دغه ورکو چې یو به د دوی سرویس ته موږ په طریقه سره کوو یعنی ګاډي به دوی بالکل صفا سوتره مداګه کیږي بل دې ریټ هم کمی او معلومه ان شاء الله د اخلاق او دغه مظاهرت وی سره کوي مطمئن به ان شاء الله زموږ د کارکردګي